سورة دخان آیت نمبر 44 شپاړسم رکوع 25 سپارہ صفحہ نمبر 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون صدق الله العظيم. سورة دخان آیت نمبر 43 شپاړسم رکوع 25 سپارہ صفحہ نمبر 51. تاسو لیات شي پرون مونږه د توبه د لفظ تحقیق کړو چې توبه چې کم دی دا سوکو او بیا توبه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کم خط لیکلو هغه کې مونږه تفصیل کړو او د ځنې صحابو د ایمان دروړلو سبب هم دغه خط وو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 900 کال پهله دا خط نبی صلی الله علیه وسلم ته لیکلو. نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خط وکتلو نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړیو. دا پرون موږ دې کې تفصیل ویلو. دې آیاتونو کې د دوه ډلو ذکر دی او اخره کې پکې د قران مجید ذکر دی. دوه ډلې چې کوم دي یو دي کافران او دوی مډل چې کوم دي متقیان جنتیان. نو په دې اوله ډله کې چې کوم دي د جهنميانو د خوراک ذکر دی. جهنميان چې کله جهنم ته لاړ شي نو دا یاد ساتي چې بنده د خوراک سکاک نه بغیر ژوندۍ نشي پاتې کېدی. بندل چې کوم دي د خوراک او د سکاک ضرورت وي. نو الله فرمای چې د دې کافرانو په دوه قسمه خوراک او سکاک به. خوراک به کوم دی د زقوم د ونی نوی اردو کې دی له توهړ ویل کیږي. نبی رسول الله والسلام او فرمایل ودا دومره د دې داسې بدبو ده کچرته دا په دنیا کې د دې بدبوئی چا او کتل یا محسوس کلا نو د دې بدبو د وجه به انسان به مړ شي. او دا دومره زهريله بوټي دي کچرته دا په سمندر کې واچول شي داغه د وجه به د سمندر اوبو کې فرق برای شي. نو چې کله دا جهنميان دا وګی کیږي نو دې ته چې کم دي د خوراک د پاره چې کم دي سم ملاويږي دا زقوم ونه به ته ملاويږي چې دې ته په اردو کې توهړ ویل کیږي. دویم چې کم دي اسکاک دي اسکاک سړی چې کم دی پاتې کیږي نو دا وبخا مخاس کی په ګرمه کې مونږ تاسو سمرو بس کو په یخنیانو کې سکو. نو چې کله جهنميان د تګی شي نو دې ته چې کم دی جوشیلا هغه یو پیپ چې هغه چې کم دی بالکل اوخټ کیږي دا پیپ بدیله چې کم دی ملاویږي. نو چې کله دې دا پیپس کی نو دې به دومره وی او جاړي دومره به او جاړي چې د دې په دې مخونه کې بچ کم دی باقاعده داسې لایونه برای شي بالکل چاپونه برای شي. خدا چې کم دی دا به د دې سکل دا به د دې مجبوری وي. نو په نننې سبق کې الله دا وی چې خذوه فاتلوه الى سواء الجحيم. دا جهنميان به کم دی داسې د جهنم داسې کینارو طرف ته بمنډي وهي ځکه د جهنم په مینس کې به ور ډیر زیات تیز وي. چې کله دې ته دا خوراک ملاويږي نو دا به داسې پسېډونه کې نه ملاويږي. دا به کم دی فرشتي به داسې نيسي او جهنم دې مینس ته به راولي او بیا بوله دا خوراک ملاويږي. نو چې کله دا دوه خوراکونه دې ته ملو شي نو سرفراز خان صفدر سے لیکلي دي چې د دې خوراک او د دې ور د وجه بددنه دا چمنه لړی شي ځکه زهريله بمي او دویم دا ور ډیر زیات تیز وي نو دنه به دا ټول چمړه چې کم دی لاړ بشي. خدا بیا د الله تعالی قدرت دې باندې بار بار دا چمړه به دوباره راځي دنه به دا چمړه چې کم دی پروزي او دوباره به د دې دا کوټینګ به کیږي. بیا په دې ځکه چې کم دی یو مسله ده چې کله دا خذوه فاتلوه الى سواء الجحيم چې دا به فرشتي چې کم دی د جهنم ینس تراکاږي. نو اوس دلته بزین کې سوال دا راځي چې ولې دا فرشتي به کم دی په جهنم کې سوزینه ډیوټي لګنه. نو چې دا کله دا جهنم ته کم دی مین سره کاږي
دا فرشتي بم سوزيږي دي له تکلیف ملاويږي علماء د دې جواب کړی دی چې الله تعالی چې کوم دی فرشتي چې پیدا کړی دي دا په دې جهنم کې داسې خوشاله وي لکه یو سړی چې په دفتر کې خوشحالي دفتر کې چې کوم دی د هر چا خپل ډیوټیانې وي څوک چې کوم دی مشر وي پکې څوک پکې کشري څوک پکې چې پخې څوک پکې چې کوم دی سامان وړي وروړي داسې چې کوم دی د جهنم مثال د یو دفتر دی او په دفتر کې چې کوم دی بیا الله تعالی د دې فرشتو ډیوټیانې به لګولي بعضی فرشتي به داسې وي چې جهنميان براولي بعضی به لاندې لړکې بعضی بولدا عذابونه ورکي لہذا ور به دي ته کوم دی سنوي دا د الله تعالی وسلو نظام به وي دا چې کوم دی هغه ټول د جهنميانو ذکر دی الله دې ته موږ تاسو او ساتلی کی ان شجره الزقوم بشکون د زقوم طعام الاثیم دا طعام دی د ګناګارو دی کالمهل پشان دی ویلی شوی تانبی یغلی فی البطون جوش په وਹੀ په خېټو کې کغلی الحمیم پشان د چوشیدلو د ګرمو اوبو خذوه انسی دی دا جهنميان انسی دا جهنم انسی فاعتلوه بیا راکاږي دي الى سواء الجحیم د دوزخ مینس پورې الى سواء الجحیم دا بالکل د دوزخ مینس به اول راکاږي بیا بوله خوراک سکاک ملاويږي ثم صبوا فوق راسه بیا واړوي د دې د سر د پاسه من عذاب الحمیم عذاب د وشیدلی وګو نو پیله دا چې خوراک به وي بیا بسکاک بوي او اخره کې چې کم دي ثم صبوا بیا واړوي فوق راسه د دې د سر د پاسه من عذاب الحمیم عذاب د جوشیدلی وګو د سکاک د پاره به ته پیپ ملوشي خوراک د پاره بوله زقوم ونه ملوشي او بیا په اخره کې چې کم دي ګرمي وبا واچول شي چې کله دې باندې دا ګرمي وبا واچول شي د دې دا چمړه به کم دي د بدن نټول اوسېږي بیا به چې کم دی الله تعالی دې باندې دوباره چمړه پیدا کړي چې دې ته پکې چې کم دی تکلیف نور ملاويږي او بیا به ته چې کم دی فرشتي به ته سوي ذوق اوسکا انک انت العزیز الکریم بشک الله رب العزت تلوی قدرمند یې ان هذا بشک دادی ما کنتم به تمترون هغه سچ پاږي کې به تاسو شک کولو دا آیت نمبر 50 پوری د جهنميانو ذکر دی اوس چې کوم دی د متقینانو ذکر دی الله دې پکې موږ تاسو هم شامل کی الله فرمای چې جنت دا د امن ځای دی په دنیا کې کوم دی امن نوي انسان چې کوم دی په خپل کور کې بعض اوقات محفوظ نوي نو سړی چې کوم دی په دنیا کې د امن محتاجي هر ارزي کې خلک یا الله ته امن راولي امن راولي امن راولي او انسان چې کوم دی د دنیا نه د امن پس چې کوم دی ډیر زیات کوشش کوي او الله فرمایي چې فی مقام امین اول به متقی ته چې کوم دی امن والا زین ملو شي هغه څه شي دی جنت په جنت کې چې کوم دی بیا مرګ بنوي په جنت کې به چې کوم دی ارسبوي او انسان ته به کې سن راضي مرګ بن راضي نو نمبر 1 چې جنت د امن والا زیره ان المتقین بشک پرهیزګاران با فی مقام امین فزید امن کې بوي فی جنات بباغونو کې بوي او عیون او بچینو کې فی جنات و عیون نو ما قبل چې کوم دی کافرانو ته خوراک سکاک د څه ملاويږي د زقوم د ونی او پیپ به وته ملاويږي او دلته به کم دی جنتی له به کم دی خوراک دا به باغونه کې ملاويږي نو بعض خوراکونه داسې وي چې دا موږ ته په فروټ په شکل کې ملاويږي مثلا خربوزه او دغه شانتي پور انګور دا داسې یو خوراک دی چې دا بالکل انسان ته د روټي غونته طاقت ورکي فی جنات د خوراک د باره به سبوي باغونه بوي و عیون او چینی بوي او چې کله دې تګی کیږي نو مختلف چینی بوي پاغي کې د شراب دي پاغي کې د پيو دي پاغي کې د ابو دي یلبسون من سندس ما قبل چې کم دی خبره دا و چې جهنمین او مکمل چې کم دی دا چمړه د بته بالکل ختم شي بړمن بپاتې شي څومره لکه سلالت وي او جنتی به کم دی الله بړمن نه پیږي ګوره نو دوه قسمه جنتیان وي بعض خلک په دنیا کې چې کم دی
نری کپڑے خوخی سپکی نو دله به کم دی د ریخم لباس د سپک واچولی شي سپک ریخم او بعض خلک داسې وي هغه په ګرمۍ کې چې کم دی ډبل لباس خوخی نو دې ته به کم دی لباس ملاویږي د ریخم خو هغه به ډبل بوي درون بوي نو پیلنې دا چې یلبسون من سندس اغوندي با لباریک ریخمونه و استبرق او د پیړو ریخمونه متقابلین او یو بل ته مخامخ بوي دا د جنت د فراخي علامت ده د جنت د علامت ده چې جنت دا ډیر زیات وسیع ده کله چې داسې صفونه جوړ شي نو دا مطلب دی چې دا ځای کم دی او چې کله انسان د داسې یو دایره مخامخ جوړ شي نو دا د دې خبره علامت دی چې دا ځای کولاو دی نو متقابلین جنتیان مجه کم دی یو بل ته داسې مخامخ بوي مخامخ اوس مثلا زمانه شاته لین جوړ شولو او یو سړی وایي ز ګلزار لالا ګورما دې به خامخا داسې بکیږي کله به زما د مخ نه د سر نه داسې کیږي کله به داسې کیږي او چې کله په مینس کې مخ کې بل کس هغه مخامخ منتخکاری نو متقابلین د جنت غت صفت ده چې انسان ته به بنده بالکل ښکارا بخکاری مور او پلار او دغه شانت ملګری دوستان نبی پاک دا به بالکل داسې مخامخ کاری رسته مستوى کې کسان نوي نو متقابلین یو بل ته مخامخ کذالک هم دغه شانت وي وزوجناهم ومنبا بیا جوړی کړو دی بحور نعین حور د غټو سترګو والا انسان چې کم دی جنسی خواهش دا چې پوره کیږي دې لپاره به کم دی د غټو سترګو والا د حور سره به الله پاک د جنتی بسو کیا وعده وکي يدعون دی برا غواړي فيها پدې کې بكل فاکهه د هر قسم میوه امنین په امن سره بار امن سره لا يذوقون فيها الموت نبسکی پدی جنت کے مزد مرگ الا الموتة الاولى سوا درنبی د مرگنا بس یوزل بمرگ رازی ووقاهم او اللہ بأساتی دوی عذاب الجحیم د دوزخ د عذابنا اللہ دیتا دمونگو تاسو ساتی فضلا من ربک او دا بفضلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستا درب ذلك هو الفوز العظیم هم دا هغه لوی کامیابی ده الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته خدا قران لولي او دا قران بیا خلکو ته کوم دی درس کې نو کله دا یاد ساته دا قران انتهایی آسان دی ګوره الله وی چې دا قران څه شی دی دا آسان دی خدا چې کوم دی شیطانی حرکتونه دي چې شیطان مونږ ته یو شی ډیر زیات ګران کړی دی بعض کسان وی ویره چې کوم دی په ذهن می ناخلی او دا په دنیا کې دومره اکټیو وی کنه چې د ځوان نه غټ کار هغه کوي او قران ولا چې کوم دی دا ول ډیر زیات شیطان ګران کړی وی ویره دا ډیر زیات ګران دی موږ سره دلته بعض ملګری داسې دي لکه میر رحمان کاکا تاسو والدا د الف لام میم نه موږ سره روان دي ډیر داسې ځوانان دي چې هغه درسونه د سره اوریدل نو موږ سره ختمونه مکل او روان دي ودا الله تعالی بیا زړه کې واچي بس هر زینه چې کنه الله تعالی دا چې کم دی بیا مینز صدا قران ته خلق را بلی نو الله تعالی پیغمبر خدا ته سوی وی فانما یسرناه بس بشک آسان کړو مونږ دا قران بلسانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا په جبه کې لعلهم شاید چې دوی یتذکرون نصیحت حاصل کړي فرتقم پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انتظار کوا انهم بشک دوی هم مرتقمون انتظار کوونکي واخر دعوانا الحمدلله